بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. سورة بقرة شروع مخکې آیتونو کې الله رب العزت څو مسلې ذکر کړي او دا د الله تعالی کتاب قرآن کریم څه هر قسم مسله د انسان په زندگی کې رسي نو هغه ټول د انسان زندگی قرآن کریم بیان کړی دی. څه کلام کوم انسان د قرآن کریم کوم بیان کړی طریقې او اصول مطابق شي نو دغه انسان بیا کامیاب شي او الله تعالی ته بیا دا قرب حاصل کی یعنی نږدې شي الله تعالی ته. حدیث کې رسول نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله انسان د الله رب العزت د احکاماتو د پیغمبر طریقو تابعدار جوړ شي نو بیا دا څه قسم ته هم فریاد کوي ګرځي را ګرځي او څه نو دغه ټول بیا الله تعالی دې ته ورکوي او دا داسې چې الله تعالی ګویا کې هر څه دې اوري او په حقیقت کې هم همداسې دی چې موږ تاسو څومره خبرې کوم یا حرکات سکنات یې الله تعالی اوري او پوهېږي خو دغه بنده چې دی بیا د دې په خصوصي توګه او حقیقت کې بیا د څه شي چې ګویا کې دا د الله تعالی د دې غوږ شي او دی اوري همدارنګې لیدل کوي او کتل کوي ګرځېدل کوي ورسره. نو مخکې آیتونو کې څو مسلې ذکر کړي یوه یې دا ذکر کړې چې اضطراري حالت راغلل نو بیا څه طریقه کول پکار وي نو هغه مسله یې ذکر کړه وی فمن اضطر غیر باغ وعلى عاد فلا اثم علیه. څوک مجبور شه ځنګل بیابان کې وو خوراک څه نه میلېدلو خر یا بل څه مرداره داسې حیوانو چې هغه څه دی حلال نه و نو هغه یې وخوړل خو دورې وخوري چې بیا سره خپل مزې او خوندونه نه اخلي نو دې له خوراک ته جایز دی او د دې له زندګي ورسره بچ شي. او همدارنګې دا مسله هم ذکر کا چې کوم خلک هدایت اخلي او کوم خلک ګمراهي اخلي او څوک پاکي غوره کوي او څوک ګندګي غوره کوي نو دا مسله هم ذکر کا. او بل دا چې کوم خلک د الله تعالی په کتاب د پیغمبر طریقو نه مخ اړوي اختلاف کوي په دې کې نو دا خلک په شک او بدبختی کړي. او بل مسله دا ذکر کا وسره دا نه چې سړی قبله ته مخ وړي او دا یوانی کوي نه بلکې نیکی دا دی زکات مسله مینځ کې راوړل او همدارنګې د یتیمانو مسکینانو سره ښه سلوک کول او مسافرو سره او همدارنګې المونځ کول زکات ورکول دارنګې په تکلیفونو کې او خوشحالۍ کې او په جنگ هر وخت کې د الله تعالی یاد او د الله تعالی په کوم تکلیف وغیره در کې په هغه باندې صبر کول. او بل دا ذکر کوم مسله د قصاص هم ذکر کا مسله د زکات هم ذکر کا مسله د المنځه هم ذکر کا او دا مسله قصاص ذکر کا سیاره قصاص یو انسان بل انسان قتل کې د پرڅه طریقه دی یو خدای چې سړی قتل نه واخلي بدل او یا دا چې انسان معافیو توګي او د هغه ور دیت نه واخلي نو دا دوړې مسلې ذکر کی. او بل دا که څوک مړ کېدل بیا وصیت وکړ نو هغه څه طریقه وي نو چې مخکې ذکر کړی و او دا یو خبره پاتې نن آیات کې ذکر کړي وی که سړی دا ذکر شو مخکې یو سړی د چا وصیت واورېدل او وصیت یې تبدیل که بدل یې کړ نو دا سړی ګناه کې راغلل چې ځکه د دې وصیت بدل کړ. او نن ذکر کوي فمن خاف من موص جنفا او اثما فاصلح بينهم. که سړی د چا مړ کېدل او دی وصیت کس واورېدل خو داسې وصیت یې وکړ چې جنفا او اثما چې د الله تعالی میل کېدل و د الله تعالی یعنې د بندګانو حق ورکې ضایع کېدل او یا د الله تعالی حق چې دا ورکې ضایع کېدل او خرابېدل نو فاصلح بینهم فلا اسم علیه. مفسرین ذکر کوي چې فاصلح بینهم دې داسې وصیت کړی
چې سنت موافق نه و شریعت مطابق نه و او دی بیا دا او د دې کوم د وصیت کړی دی او ته برابر ک نو دې د دې رئیس ګناه هم نشته دی ان الله غفور رحیم ځکه الله تعالی بخښونکی او رحم کوونکی دی فمن خاف من موس او جنفا او اثما پس څوک چې ویریدل د وصیت کوونکي د ظلم نه یا د ګناه نه نو فاصلح بینهم نو اصلاح وکړه په منځ د دوی کې نو فلا اسم علیه نشته دی ګناه په دې باندې ان الله غفور رحیم یقینا الله تعالی بخښونکی او رحم کوونکی دی بس دا مسله د وصیت راځه دا پورا شوه چې وصیت وکړه نو وصیت څه طریقې سره وکړي دا چې وصیت په نه کوي چې بعضې اولاد یا همدارنګې کوم ورثه نور دي هغو ته نقصان رسېږي ورکړي دا هغو حق ځای کېږي نو داسې وصیت په هم نه کوي او داسې وصیت په نه کوي چې شریعت نه خلاف وي او د ګناه له خبرې ګناه کار ورکړي ذکر کړي نو دا دواړه خبرې وصیت کې بیا دا معنی دي الله تعالی موږ عمل کولو توفیق نصیب کړي ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت